فصل المفعول له سلورم دا منصوباتنا مفعول له ده وهو او مفعول له چې ده اسم ما دا اسم دا هغه سیز ده لأجله چې داغه د وجنا یقع واقع کیږي الفعل المذکور هغه فعل مذکور قبله چې دنه مخکې ده المفعول له مفعول له دا له ضمیر دا التراجی ده یعنی الذي فعل له الذي فعل له هغه شی چې داغه د پاره دا کار شوی ده وهو اسم ما لأجله اي لأجل تحصيله داغه د حاصلولو لپاره او لأجل وجوده لأجله دو معنی دي لأجل تحصيله لکه سړی وایي ضربت زیدن تادیبا ضربت زیدن ما زید ځکه والیو چې ادب زده کي ځکه چې چرته ډبي الته ادبي نو ځکه مې والیو زید مې ځکه والیو چې ادب زده کي او الضرب للصبيان كالماء للبستان ماشومانو ته وهل دومره فایده ورکوي لکه باغ ته چې اوبه ورکړي ځکه هغه ادب زده کي کم ماشوم چې ډب نه خوړلی هغه ټکې م ادب نه زده کوي نو ډب سره ادب دی نو ځکه مې والیو چې ادب زده کي نو دا تادیبا مفعول له دی او د ده د حاصلولو دپاره ضرب شوي دي چې طالب ادب زده کي ځکه مې والی دی نو دا تادیبا مفعول له دی او د ده د حاصلولو دپاره ضرب شوی دی د ده د حاصلولو دپاره ویلی که نه وهل چوشي نو طالب بیا پوه شي چې وایي دا مسله څه معمولي نه تاسو غلو یئ پکار چې تاسو باندې دا ضربه ګردان جاري کېدلو یم ګیره مې استاد والی او دا دی راته پوره شلولی و ښکاري پوره سم دی وال راته به تیپایي دی سر طرف پرېښوده نو تمامه شپه بیا سبقونه یادولو چې را خو پوره لوی عذاب دی عبدالقهار تم چې تیپایي را پرېږدی بیا ټوله شپه سبق یادوي هله بیا سبق یادېږي چې سم درز او غربي نو ضربته تادیبا دا طبیعت تادیبا مفعول له دی د ده دپاره ضرب شوی دی ما فعل وإذ هما لأجل سمانا لأجل تحصيله لأجل یا دا لأجل وجوده یو طالب وایي چې قعدت عن الحرب جبنا زه د جنګ نه ناستم ځکه زه بوزدلی یم جنګ کولی نه شم نو روغونې کور کې دننه کېناستم لکه منافقان به مدینه کې په کورونو کې پټ کېناستل نو ما کې چونکې بزدلوالی موجود دی نو ګویا مفعول له په دوه قسمه شو یو هغه دا چې فعل لأجل تحصیله یا دا چې لأجل وجوده د وجې د وجود د جبن نه قعود شوی دی قعدت عن الحرب جبنا زه ځکه ناستم چې یم بزدله نو دا قعود ځکه راغلی چې جبن موجودو او تادیب دا ضرب ځکه کړی چې تادیب حاصل شي تادیب نو د لأجله موږ دوه معنی وکړي دا اسم د هغه دی چې د هغه د حاصلولو دپاره دا مخکینی فعل شوی یا د هغه د وجود د وجې نه دا کار شوی لأجله یقع الفعل چې د هغه د وجې نه واقع کېږي فعل او فعل عام دی چې هغه فعلي او که معنا د فعل نو معنا د فعل شبه فعل کې موجوده ده یعنی فعل حقیقتني او که حکمني او المذکور چې هغه فعل به مذکوري قبله مخکې د دغه اسم نه دا به مذکوري مخکې د دغه اسم نه او برابره خبره ده چې هغه مذکور حقیقتني لکه ضربته تادیبا ضربته یا دا چې هغه مذکور حکمني لکه طالب بل طالب ته وایي لما ضربت زیدن لما ضربت زیدن هغه درته وایي تادیبا نو دا تادیبا نه مخکې خو فعل نه دی راغلی په لفظ کې لیکن حکمن دی ځکه چې مذکور فی السؤال نو گویا ضربت تادیبا شو یو طالب بل طالب ته وایي لما ضربت زیدن دی ولې والو هغه وایي تادیبا نو دا تادیبا نه فعل نه دی مذکور لیکن چونکې سائل تپوس وکړو چې لما ضربت زیدن او ده ورته یوازې وایي تادیبا څه معنا ضربته تادیبا ضربته نو هلته کې فعل حکمن مذکور دی ځکه چې مذکور فی السؤال کلمات فی الجواب او بیا وایي چې وینصبو دا وی کنه هو اسم ما لأجله یقع ټول مفاعل ته وتل او بیا وی وینصب او دی به منصوبی بتقدیر اللام په تقدیر د لام سره لکه ضربته تادیبا ځکه تقدیر د لام د مفعول له سره دا کثیر دی
للتادیب وقعدت عن الحرب جبنا او ذکینا اسم د جنگنا پدې د وجد جبنا د وجد نو دا قود ولی شوه ده ځکه جبن موجودو ځکه دلته خلک وای دا مثال نو پکار مصنف ته دا مثال طالبانو ته بوزدلی خیل نه پکار دا نور مثالونه ولې پتندر لګېدلی چې پاتې شویله بیله دا مثال چې طالبان بوزدله کوي پکار دا و چې ویلې وې حاربت زیدا شجاعتا ما زید سره ځکه جنګ کړو چې بهادر یم بهادر سړی د جنګ نه نه یېرېږي جنګ خیل غواړي طالب خو مجاهد دی د وړوکي دی نه په جنګ باندې پکې ناستو عادت دی نو مناسب پکار و چې ویلې وې حاربته شجاعتا حاربته کوئی دا مثال قاعد تو نه دی دا دی قاعدت عن الحرب جبنا او دا پکې زجاج یادوي زجاج د مفعول له نسب هغه د مفعول له د وجه نه نه وایي هغه وایي دا مفعول مطلق دی ا مفعول له وړو مني نه نو دی زجاج ته وایي او زجاج د جنګ نه کېناستې مفعول له او مفعول مطلق کې فرق نشي کولی ځکه دا خبرې کې کمزوره شوې فرق کول پکاري نو دا قعدت مثال له قعدت عن الحرب جبنا ته کېناستې د جنګ نه جبنا د بزدل اهل الجبن وعند الزجاج هو مصدر زجاج مفعول له ته مصدر وي او هغه تقدیر د عبارت دارنګ راو باسي ادبته تاديبا ادبته ضربته تاديبا دا تاديبا مفعول مطلق ته د فعل مقدر د پاره نو د ضربته تاديبا معنا دا ادبته تاديبا او دا قعدت عن الحرب جبنا معنا دا جبنت جبنا بزدل شوما بزدل کېدل لیکن حقیقت دا چې مفعول مطلق کې او مفعول له کې د ځمکې او د اسمان فرق دی مفعول مطلق هغه هغې ته وایي چې د فعل مذکوره د یو معنی او په دې کې ته تقدیر رو باسي نو چې یو کلام بغیر د تقدیر نه شروع جوړېږي نو تقدیر ته څه ضرورت دی تقدیر خلاف الاصلي تقدیر په عبارت کې خلاف الاصلي نو چې یو شی ځان ته بغیر د تقدیر نه جوړېږي هلته کې د تقدیر ضرورت شته نه المفعول معه او پنځم د مفعولاتنا مفعول معه ده المفعول معه ده معنا ده الذي فعل معه المفعول کې د الف لام په معنا ده الذي ده او د معه ده ضمیر دغه ال تراجی ده ځکه چې غال په معنا ده الذي ده او دا معه په ترکیب کې ګوره مفعول معنا مسمى فاعل هو ده لیکن چون کې دا ظرف ته نو دی وجنه د باندې نه سبا غل ورنه دا مرفوع محلن ده که یو طالب نه چاته پوزو کو چې طالبه نحوی ویاو نو اداره ته چې دا معه په ترکیب کې څه ده المفعول معه نو دا معه نائب فاعل له دغه چې ال په معنا ده الذي شو مفعول په معنا ده فعل شو نو الذي فعل معه نو دا معه ده فعل ده پر نائب فاعل له نو بیا معتدل اعتراض کوي چې نائب فاعل خو مرفوع او معه کې عین د پاسه سوار ده معه نو ده ظرف ته بعد ظرف هغه لازم الفتحه وي هغه سره فتحه چې کوم نه لازمي لکه قد حيل بين العير والنزوان قد حيل بين د حيل لپاره نه فاعل له لیکن ظرف ته نو بعض ظروف همیشه لپاره مبني بر فتحه وي مبني نو د دې ترکیب بدا سه کې چې مع مفعول ما لم يسمى فاعله ده او مرفوع المحل محل د رفع ده لیکن چونکه ظرف ته دی وجنه چې کوم دنو مبني بر فتحه ده نو الذي فعل معه هو دا مفعول معه چې ده ما هغه مفعول له يذكر بعد الواو دا به ذکر کیږي د واو نرستو او په معنا د ما سره دا واو په معنا د ما سره وي دا واو په معنا د ما سره لکه جاء البرد والجبات یخنیم رااله او چغیم رااله تاسو یخنۍ کې نه ګورئ دلته کې د مهاجر ټول بنانونه پر سړک باندې درته ایښي نو یخنۍ سره بنانونه او ګرم څادرې او چغې او جاء البرد مع الجبات دی اصل کې جاء البرد والجبات فکار خو والجبات ده مفعول ما منصوبات نه کوم منجوات نه ده نو بیا والجبات بکار ده کول جبات ها
هغه جواب ورکو جمع مؤنث سالم ده د جمع مؤنث سالم حالت نسبی لکه خلق السماوات جعل الظلمات والنور نو دی وی مفعول ما هو دا هغه مفعول له یذکرو چې دا به ذکر کیږي پس تواو نو دا واو په معنا د معاوی او لمصاحبته او دا به مصاحبي معمول الفعل د معمول لفعل سره د فعل چې کوم معمول له نو دی هغه به دواړه ملګري وي لکه جاء البرد والجبات نو دا الجبات د واو د معنا پس راغلی دی او دا جبی دا چې کوم دنه مصاحب دي د برد سره د یخنۍ سره جوخت چوغیم بازار ته راوته دی په یخنۍ رااله والته چوغي دکاندارو بیا راځي وي ګرم ګرم کوټونو بنمونه پراتو او دا مصاحبت عام ده چې په صدور کې وي او که په وقوع کې وي دا مصاحبت عام ده چې په صدور کې وي لکه استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة کله کله په خوړونو کې باقاعده لرګي لګېدلې وي په هغې باندې 1 2 3 نمبر لګېدلی د هغې مطلب دا دی که چېرې دا خوړ د باران د وجې نه ډک شو د اوبو نه او اوبه د دې لرګي سر ته راغلې نو بیا پې لارۍ مارۍ به نه تېرېږي نو هلته خلک وایي استوى الماء والخشبه برابر شوې اوبه سره د لرګي نه استوا دواړو کې راغلي ده بلکل د لرګي د سر سره اوبه بهیږي نو بیا به لارۍ او موټر نه بوځي لارۍ او موټر او بیا نه بوځي دې بنو نه بهر دې خوا ته یو لوی خوړ دی او دی ورته الګډ وایي دویم ورته خلک وایي شپه کې جي ټي ایس را روانو نیمه شپه وه او دا اوبه راغلې وې ډریور ظالم د خوب او که د سو په هغې ورخوشه کړو ډلاس بس یوړ دغه ټولې سورلۍ ودې پرتې وه ټولې مړې شوې نو هلته کې لرګي خاص دې دپاره لګېدلي استوى الماء والخشبة لکه مده وی سیلاب ډېر دی سیلاب کله به دم په دې لاره ځم سیلابونه به 5 ګنټې ولاړو غټ غټ ټرکونه به نه شوتلې استوى الماء والخشبة یعنې استوى الماء مع الخشبة نو دلته کې دغه اوبه او لرګی دواړه په صدور د استوا کې برابر دي او یا دا چې په وقوع کې به برابري لکه کفاک وزیدن درهمن کفاک وزیدن درهمن کافی دي تا ته سره د زید نه 1 روپۍ مړه د 1 روپۍ سړی بازار کې د 1 روپۍ ګوړي والی مړې گئے کنه هغه زمانه کې روپۍ وه نو دواړه په روپۍ باندې مړې گئے پخوا روپۍ ډېر زور لرلو ډېر زور مونږ خو یې مولا ته تللي زه مولانا سمیع الحق صاحب عبدالله کاکا خیلو مولانا چې کوم دی نو د مردان سعدالدین صاحب خیر بیا چې تر راتلو نو ویې لکه پاتې شئ د یو چرګوټي سړي یئ یعنې دومره خوراک نه کوئ سپک یئ وی د یو چرګوټي سړي یئ نو کفاک وزیدن درهمن تا ته زید ته 1 روپۍ کافي ده نو دلته کې دا په وقوع کې برابر دي دا روپۍ په دواړو باندې کافي ده لمصاحبته معمول الفعل لك جاء البرد والجبات او وجئت انا وزيدا راغلهما ذا سره د زید نه زه سره د زید نه راغلهما نو زه او زید دواړه په مجیت کې مصاحب او ملګریو موږ دواړه ملګریو دواړه یو ځای را روانو جئت انا وزيدا نو الله کې د مخکینی لپاره اے مع الجبات جاء البرد مع الجبات او دارنګ جئت انا مع زید مع زیدن دا مال جبات د مخکینی مثال سره لګیدو او مع زیدن د دویم مثال سره لګیدو فإن كان الفعل لفظا کيو دې کې فعل لفظا راغلی کيو دې کې فعل لفظا راغلی وجاز العطف عطفا پکې جایزي نو يجوز فيه د بیا په دې ترکیب کې جایز دي الوجهان دواړه وجه یا دا اسم معطوف کا او یا مفعول له کا خیال کوي فإن كان الفعل لفظا کيو دې کې فعل لفظي راغلی او عطف پکې جایز وو نو بیا جایز دی په دې کې دواړه وجه ځکه مانع نه دی موجود د احتمالینو نه مانع نه دی موجود د احتمالینو نه ادو وجه څه دي النصب والرفع نصب دی که مفعول ماحول کې او رفع دا که په ما قبل معطوف کې مثال به راته ونښی لس خو به درته وښیم لکه جئت انا وزیدا جئت انا وزیدا جئت فعل لفظا راغلی دی جئت کم فعل دی
تا په تلفظ کو نکو او دا انا او وزیدن نو دا وزیدن کې دواړه خبرې جایز دي دا وزیدن که په معنا د ما سره کې هم جایز دی او که دا وزیدن وزیدن په ځای وزیدن وی هم جایز دی که چېرې مفعول ماهوي کوي نو منصوب وي یو طالب وایي جیتو انا وزیدن کې زه دا وزیدن مفعول ماهو کوم نو ورته په پټو سترګې مفعول ماهو که ځکه فعل موجود دی او دی پس ته واو نه راغلی او هغه واو په معنا ده مع سره دی هغه واو په معنا ده مع سره دی او یو طالب وایي دی خو وزیدن کومه زه ورته جزاک الله ځکه عطف هم جایز دی عطف ولې جایز دی عطف ځکه جایز دی چې یو شی په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف شي اکر اولا بمنفصل قانون دی چې یو شی په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې نو اول به د هغې څیز تاکید کې په ضمیر منفصل باندې نو د جیتو نه پس انا راغلی دی انا دا انا د جیتو د تو دپاره تاکید دی نو دا وزیدن مو په دغې انا باندې معطوف کړو نو عطف په جز د کلمې باندې رانغی بلکې انا ځان ته مستقله کلمه ده داسې نشي ویلی جیتو وزیدن که یو طالب وایي جیتو وزیدن نحوی به سر په توره باندې ووایي چې ناجایزه دی وکړه که یو طالب وایي جیتو وزیدن نو ناجایزه وکړه ځکه چې قانون دی چې یو شی په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې نو بیا به د هغې ضمیر متصل تاکید کې په ضمیر منفصل سره بیا په عطف وکړه جیتو وزیدن ناجایز دی ځکه چې دا زیدن د جیتو په تو باندې عطف کې نو عطف په جز د کلمې راځي عطف په جز د کلمې حرام دی عطف په نفس کلمې باندې کې نو که یو طالب داسې وي جیتو انا وزیدن څه به ورته وایي ښه دی وکړل دا وزیدن دی په انا باندې عطف قانون څه دی چې یو شی په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې نو تاکید به کې په ضمیر منفصل باندې اسکن انت وزوجک الجنه اسکن انت وزوجک الجنه وزوجک دا اسکن په ضمیر باندې عطف کې لیکن اسکن په ضمیر مرفوع متصل دی نو موږ د هغې تاکید وکړو په انت سره اسکن انت اگر ضمیر منفصل ته دی مخکیني ضمیر مطابق راړي که مخکینی ضمیر د متکلمونو بیا به ورته نه راړي که جمع متکلمونو بیا به ورته نحنو راړي که غایبونو بیا به ورته هو راړي یا آدم اسکن انت وزوجک عطف ته د اسکن په ضمیر لیکن قانون دا دی چې یو شی په ضمیر مرفوع متصل عطف کې نو اکر اولا اول به تاکید کې الو بیا په عطف کې نو که یو طالب جئتو وزیدن وایي ناجایز دی څه به وایي دلته به څه دا یم که انا ني بیا به څه جئتو وزیدن به وایي جئتو وزیدن جایز دی لکه دا وزیدن دا مفعول ماهو دی مفعول ماهو دی نو واو عاطفه نه شو بلکې واو په معنا د مع شو واو په معنا جئتو وزیدن بالکل جایز دی قسم دی که څوک درته برم وګوري که یو طالب جئتو وزیدن وایي ټول نفعان به سترګې ښکته کړي چې طالب مولا دی خبره یې ټیک کړې ده لیکن که یو طالب وایي جئتو وزیدن دا مخ به دې داسې وړي ځان ته څه دی دا ته نحوې طالب وی او یو شی چې په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف شي اکد اولا داسې که چې جئتو انا وزیدن اوس جایز نو به هر حال جئتو انا وزیدن هم جایز دی او جئتو انا وزیدن هم جایز دی جئتو انا وزیدن ولې وایو چې مفعول ماهو دی او جئتو انا وزیدن ولې وایو ځکه چې معطوف او دا عطف قانون صحیح دی ځکه چې یو شی په عطف کې په ضمیر مرفوع متصل باندې نو اول به تاکید په ضمیر نو انا باندې موږ تاکید کړل نو عطف صحیح دی نو دې درته وایي چې فاذا کان الفعل لفظا که یو ځای کې فعل لفظي وي وجاز العطف هم پکې جایز دي نو یجوز فیه جایز دي په دې کې الوجهان دواړه وجې پکې جایز دي دواړه وجې څه دي النصب والرفع النصب والرفع دا النصب والرفع په ترکیب کې څه واقع دي النصب والرفع په ترکیب کې څه واقع دي بدل يجوز فيه الوجهان جائز پای کې دو وجه النصب والرفع یعنی يجوز فيه النصب والرفع
بدل په حکم دا تقریر د عامل کې وي نو اصل کې دی یجوز فيه النصب والرفع الوجهان مرفوع ده نو النصب مرفوع ده ځکه د بدل او د مدلمون اعراب یو وي النصب یا دا چې دا خبر کا د پاره د مبتدا محذوف احدهما النصب وثانيهما الرفع لکه جئت انا وزيدا او وزيدا مولوي لکه چې مفعول ماهو ده وزيد مولوي لکه چې د معطوف ته او عطف ولی صحیح ده لکه چې تاکید ضمیر منفصل باندې شوی ده وان لم يجوز العطف او کو یو ده کې عطف جائز نو تعین النصب نو بیا بنصب متعینی لکه جئت وزيدا کې زیدن منصوب وای جئت وزيد نشي ویله عبد القار ولی نشي ویله جئت وزيد ولی نشي ویله پوه شو سړی اوس ځکه چې دا تفکې نو بیا د جیتو نه وروستو انم راړه که نه ونشتنه نو ځکه یې نشي عطف کولی جیتو وزیدن به وایي ځکه مفعول ماهو دی لیکن جیتو وزیدن نشي ویلی ځکه چې دا زیدن تا د جیتو په تو باندې عطف کو او په ضمیر مرفوع متصل چې یو شی عطف کې نو اول به تاکید په ضمیر منفصل سره کې دا خبره ختمه شوه بله یو خبره ده وان کان الفعل معنا او کوئی ہوتا ہے کہ فعل معنوی وی فلفظ کی نہیں ذکر فلفظ کی او وجاز العطف او عطف جائزی نتعین العطف بیا عطف متعینی لکه مال زید وعمر مال زید وعمر ذکر چې عمل دا عامل لفظی دا قوی دا عامل مقدر نه فعل خو مقدر ده نه په دې صورت کې عطف کنو د تقدیر نه به بیغمه شي مال زید وعمر مال زیدن نو دا امرین پا زیدن معنی معطوف کا دا امرین پا زیدن معنی خبر نو لام عامل لفظی دے عامل لفظی کے موجودی نو فعل ورتسطا مقدر رو باسی نو پا دی صورت کی بے عطف متعین دے لیکن وَإِن لَمْ يَجُوزِ الْعَطْفُ او کوئی ہو دے کہ عطف جائز نو او فعل معنوی دے فعل نہ موجود لیکن عطف ناجائز دے بیا بورته فعل مقدر رو باسی ضرورت باشد روا باشد چې ضرورت نه بیا خیر د تقدیر ورته رو باسه لکه مالک وزیدن نشي ویلی بلکې مالک وزیدن اصل کې دی ما تصنع انت مع زیدن زید سره ستا څه کارو چې تا هغه غوښتی مالک وزیدن ولی دلته عطف ناجائز ده ځکه چې عطف اعاده د جار لازمي قانون دا دی چې یو شی په ضمیر مجرور باندې عطف کې په ضمیر باندې او هغه ضمیر مجروري نو بیا به حرف جر په معطوف کې معاد کې قانون دا دی چې یو شی په ضمیر مجرور باندې عطف کې نو اعاده د جار لازمه ده که دا عطف کې نو بیا به داسې وی مالک ولزیدن مالک او دلته په عبارت کے لام نہ دے موجود نو عطف ناجائز شو چه عطف ناجائز شو اس بدا زیدن پر فعل لازمان رو باسے اصل کدے ما لکا یعنی ما تصنع انت مع زیدن و زیدن کدا وہ پمانا دا ما شو یا لکا وما شانک و عمرن ما شانک و عمرن نو پدی صورت کدا عمرن عطف کول نشی ذکر چی مقصود دا دوارو دا شان نا تپوستے ستا سحال لے او دا عمر سحال لے او که عطفی کنو بیا با دا معنی چی ستا شان دے او عمر لا سوکتے بیا با دا مخاطب دا شان نا تپوستے دا عمر دا ذات نا چی عمر سوکتے او حالانکہ مقصد دا دوارو دا شان تپوستے لکا طبیعتون مسنگ دی سنگ کیف حالو کا نو مقصود دا دوارو دا شان تپوستے نو که عمرن پہ معطوف کنو بیا با دا چی ستا شان سنگ دے او دا عمر ذات سنگ دے عمر نا پی جنم نو مقصد با بالکل فوت شی لأن المعنى ما تصنعوا معنى بما تصنعوي معنى با ما تصنعوي نو پا تصنعو سره ده منصوب شو دا مفعول ما هو شو